بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم سټوډنټس. نننی ټاپک زموږ د الکتروسټاټیک 10 کلاس فزکس الکتروسټاټیک چپټر دی. نننی ټاپک کې به موږ د الکتروسټاټیک په باره کې سټډي کوو. ګوره، الکتریسيټي اینڈ میګنیټیزم د فزکس یو برانچ دی. الکتریسيټي په هغې کې بیا دوه قسمه نور فردر برانچ دي، دوه قسمو ته تقسیم شوي دي. په هغې کې یو دی الکتروسټاټیک. الکترو ګوره د دوو ټکو نه جوړ دی، د دوو ټکو مجموعه ده. یو دی الکترو او بل دی سټاټیک. الکترو مین چارج او سټاټیک مین ریسټ. نو کله چې موږ د یو چارج سټډي کوو خو هغه چارج په ریسټ کې، نو د هغې سټډي ته موږ څه وایو؟ دغې سټډي ته موږ الکتروسټاټیک وایو. د ډیفینیشن به د دې داسې شي چې د سټډي آف چارج ایټ ریسټ از کالډ الکتروسټاټیک. بل یو برانچ تاسو ته ما ووایي هغه دی الکتروډاینامیک. دا د الکتروسټاټیک اپوزیټ دی. هغې دپاره موږ یو پوینټ دلته ولیکو چې اپوزیټ آف الکتروسټاټیک از الکتروډاینامیک. کله چې چارج په موشن کې، چارج چې کله حرکت کوي په موشن کې او د هغې دوران کې موږ د هغې چارج سټډي کوو، دغې ته بیا موږ وایو الکتروډاینامیک. او اوسنی ټاپک چې دی هغه الکتروسټاټیک چپټر دی. نو لیټس سټارټ. ټیک شو، نو تاسو په الکتروسټاټیک باندې پوه شوئ. دا د الکتروسټاټیک ډیفینیشن و. سټډي آف چارج ایټ ریسټ وی کالډ الکتروسټاټیک. اوس د الکتروسټاټیک اپوزیټ چې دی که نه، اپوزیټ آف الکتروسټاټیک هغه څه شی دی؟ هغه دی الکتروډاینامیک. اپوزیټ آف الکتروسټاټیک څه شی دی؟ دغې ته موږ وایو الکتروډاینامیک ورته بیا وایو. فرسټ اف آل موږ وپېژنو چې چارج څه شی دی. په دې کې اوس یو ټرم موږ ووایو چارج. څه شی؟ چارج. چارج څه ته ویل کېږي؟ چارج چې دی دا د الکترون فلو ده. The flow of electron is called charge. The flow of electron. الکترون چې کله فلو کوي دې ته مونږ وایو دا چارج دی. چارج چې دی دا انټرنزیک پراپرټي ده. صحیح شو؟ چارج د یو باډي انټرنزیک پراپرټي ده. intrinsic property. چارج څه شی دی؟ دا انټرنزیک پراپرټي ده. انټرنزیک مطلب دا چې مونږ په فزکس په ژبه کې ورته کنزروډ وایو. څه شی؟ انټرنزیک مین کنزروډ چې هغه نه ختمیږي او نه پیدا کیږي. بای برث پیدایشي چې ورته موږ وایو. بل چې دی چارج، یو دا خبره یاد ساتئ چې چارج چې دی دا به کوانټایزډ وي. چارج is quantized. چارج چې دا به دا به کوانټایز وي. کوانټایز څه مطلب؟ کوانټایزډ مطلب دا چې دا به په پیکټ فارم کې، in packet form. چارج به څنګه دا به په پیکټ فارم کې. صحیح شو؟ مونږ یې داسې لیکو Q is equal to N او E. صحیح شو؟ دا E چې دی دا E دا به برابري د څه؟ دا E به مونږ سره برابري د مطلب په فریکشنل فارم کې به نه، دا به د 2E برابري، مطلب د 3E به برابري او 5E او etc. داسې په دې طریقه باندې به دا ټیک شو. دا یو ابجیکټ دوه څیزونه چې دي، دوه مین پراپرټۍ دي، دوه هغه انټرنزیک دي. یو ماس دی او یو چارج دی.
څه شی دی؟ یو چارج دی او یو ماس دی. خو دلته کې مونږه ماس نه وایو ځکه چې ماس دا د ریپل کولو یا د اټریکشن یا د ریپلژن صلاحیت نه لري، په دې وجه باندې مونږ دلته نه استعمالو. چارج چې دی دا انټرنسک پراپرټي ده، مونږ به دلته استعمالو. اوس مونږ ووایو چې چارج څه شی دی؟ دا د الکترانو فلو ده، فلو اف الکتران. اوس الکتران چې دی دا الیمنټري پارټیکل دی. الکتران چې دی دا څه شی دی؟ Electron is an elementary particle. الکترون چې دی دا elementary particle دی، صحیح شو. او پارټیکل چې دی هغه بیا دوه قسمونه دي د پارټیکل. یو ته مونږه elementary particle وایو او بل ته مونږ fundamental particle وایو. elementary particle هغې ته وایي چې هغه په سب سټرکچر کې نه موجود، مطلب نور نه وړوکی کیږي، نور نه وړوکی کیږي. elementary particle څه ته وایي؟ هغه په سب سټرکچر کې موجود نه وي. elementary which is not exist in substructure. structure په سب سټرکچر کې ایگزیکټ کیږي نه، نور نه وړو کیږي. یا فنډامنټل چې دی، فنډامنټل دا به فنډامنټل دا یو قسم پارټیکل دی چې په سب سټرکچر کې دا موندل کیږي. لکه څنګه پروټان دی، دا چې دی پروټان څه شی دی؟ دا یو فنډامنټل پارټیکل دی. پروټان چې دی دا په سب سټرکچر کې موندل کیږي. څنګه؟ دا د کوارکس نه جوړ شوی. دا پروټان چې دی دا څه نه جوړ شوی؟ دا کوارکس، د کوارکس نه جوړ شوی دی. ټیک شو؟ دوه یا درې کوارکس دي. اوس مونږ ووایو دلته ګوره دا elementary particle مونږ څه ته وایو؟ elementary particle مونږ هغې ته وایو چې هغه په سب سټرکچر کې نه موجود. ټیک شو؟ او فنډامنټل هغې ته وایي چې په سب سټرکچر کې موجودي. دا کوارکس چې دی دا هم بیا یو مطلب د elementary particle په کټګورۍ کې راځي، خو دې ته مونږه elementary نشو ویلی. ولې؟ ځکه چې کوارکس یوازې نه ایگزیټ کیږي. کوارک یوازې نه، دوو کوارکس یا د دریو کوارکس نه به د دریو کوارکس نه څه جوړ شوي؟ کله چې درې کوارکس را یوځای شي 3 کوارکس، نو د دې نه یو پروټان جوړ شي. څه ته جوړ شي؟ یو پروټان ته نه جوړ شي. نو یو کوارکس چې دی 1 quarks does not exist individually. نو په دې وجه باندې انډیویژولي کوارکس چې دی دا نشي موندل کېدی. یو کوارکس مونږ نشو موندل کېدی، نشو لیدلی. په دې وجه باندې دې ته elementary particle نشي ویلی، ځکه چې یوازې نه د دریو کوارکس نه مونږ ووایو چې یو پروټان جوړ شوي. پروټان فنډامنټل پارټیکل دی. elementary particle مونږ هغې ته ووایو چې په سب سټرکچر کې نه موندل کېږي. پوه شوی په دې باندې؟ چارج مونږه خبره د څه کوله؟ د چارج کوله. چارج بر ټاپک مې ورکړی دی. چارج چې دی دا ټرانسفرمیبل دی. څه شی دی؟ دا د یو ځای نه بل ځای ته ټرانسفر کېږي. ټرانسفریبل ٹھیک شو؟ مطلب د یو ځای نه د یو باډي نه یا د یو ځای نه بل ځای ته پاس کېږي. mean that charge transfer from body to body
د یو باډي نه بل باډي ته چارج ترانسفر کیدی شي په دې وجه ورته مونږ وایو چې دا ترانسفریبل دی. پوه شوې په دې باندې. اوس به مونږ راشو ټایپس آف چارجز. ټایپس آف چارجز. د چارجز څو قسمونه دي؟ دوه. یو پازیټیو چارج دی او بل نیگیټیو. پازیټیو او بل نیگیټیو. ګوره دوه قسمه چارجز دي، یو پازیټیو دی او بل نیگیټیو. سیم چارج چې کله دوه سیم چارج یو بل سره پراته وي هغه به یو بل ریپل کوي. مطلب ګوره دا پازیټیو دی، خواته ورسره ما بل پازیټیو کېښودو، دی به د یو بل نه تښتي. ریپل څه مطلب؟ یو بل به دیکه کوي، د یو بل نه به لرې تښتي. دښمنان دي، یو بل یې بدي شي. صحیح شو؟ دا د ترونو زامن دي. او یا مینس او مینس، نو دا هم سیم دي که نه یو شان دي، نو دا به هم یو بل شړي. د یو بل نه به د دې ترمنځ چې کوم فورس دی دې ته مونږ فورس آف ریفلژن وایو. دی به یو بل دیکه کوي، د یو بل نه به لرې تښتي. او اوس اپوزیټ چارج چې دي مطلب یو پلس دی او بل ورسره مونږ خواته مینس کېښود، نو دی به یو بل ته رانږدې کېږي. دې ته مونږ اټریکشن فورس وایو. د دې ترمنځ د دې او د دې چارج ترمنځ چې کوم فورس دی هغې ته مونږ فورس آف اټریکشن وایو. د دې ترمنځ چې کوم فورس دی دې ته مونږ ریپلژن وایو. څه شي؟ ریپلژن. سپیل مې ټیک ولیکه که غلط دی هو ریپلژن دی او دا اټریکشن دی. دې فورس ته مونږ فورس آف اټریکشن وایو، دې ته مونږ فورس آف ریفلژن وایو. صحیح شو؟ نو مونږ به دا ولیکو چې پوینټ په دې کې دا شي like charge repel while unlike څه مطلب؟ opposite. unlike charge attract each other. EO each other. صحیح شو؟ د چارج یونټ چې دی SI یونټ آف چارج چې دی هغه څه دی؟ کولم ورته مونږ وایو. څه ورته وایو؟ کولم. SI unit of charge is coulomb. صحیح شو؟ او 1 الکترون باندې څومره چارج وي؟ 1 الکترون باندې 1.602 ضرب 10 کی پاور ماینس 19 کولم چارج وي. ها په څه باندې؟ په یو الکترون باندې څومره چارج وي؟ په یو الکترون باندې 1.602 ضرب 10 کی پاور ماینس 19 کولم چارج وي. دغسې 2 الکترون ورته معلومه نو په 2 کې وله ضرب ورکړه، د 10 هغه معلومه په 10 کې وله ضرب ورکړه، د 50 هغه معلومه په 50 کې وله ضرب ورکړه. زه ورپسې دغسې چې څومره الکترونو ته چارج معلومه نو په دې کې ورله ضرب ورکوه. صحیح شو؟ نو دا و نننی ټاپک ویډیو. بیا اوږدیږي را روان لیکچر کې به انشاءالله چې د دې بل یو ټاپک دی کولم لا، د چارجز په باره کې یو کولم لا ده هغه به مونږ انشاءالله په را روان لیکچر کې سټډي کوو. دې کې څه قسمه کنفیوژن وي، کوېسچن وي، کمنټ سیکشن کې تپوس کولی شئ. میلاویږو به نیکسټ ویډیو کې. الله په امان.